عزتمن مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غزوه بدر نه واپس شو د منافقینو خوشحالي پټه پټه یو بل سره د اظهار د یهودو خوشحالي ځکه چې مسلمانان ډېر زخمیان شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمي شوي عبدالله بن ابي بن سلول رأس المنافقين زوی زخمی شو د زوی نوم عبدالله او صحابي دی د ده نوم عبدالله دی د زوی نوم عبدالله زوی هم زخمی شو زوی سکونډلو خبرې ورته کولې چې پلان کې ډیګړي د لاړې جنګ ته که نه وې تللی نو دا زخمونه به نو زوی ورته وایي دا د الله په لار کې دا ډېر بهتر دی زخمونه پرې لګېدي مجروح هم دی وایي پې ذلک خیر دا بهتر دی ډېر دا هغه روغ صحت نه چې سړی بزدلي اختیار کړي او د دشمن د مقابلې نه ځان بچ کړي په کور کې کښېني یا میدان نه وتښتي د هغې نه ډېر بهتر دي دا نو دې منافقینو به وې قرآن کریم کې د هغې تذکره الله جل جلاله وکړي که چېرې دا خلک مونږ سره په کورونو کې وې نو دی به زخمیان کېدی نه مړ کېدی به نه دی لاړل ووتل نو ځکه مړه شول او زخمیان شو حالانکه دای ته دا پته نشته چې مرګ او جوړه الله جل جلاله په لار کې دا ناکامي نه ده دا شکست نه ده دا بیدار نه ده او بلکې دا عین غیرت ده او دا بری ده او دا کامیابی ده دا کامیابی ده دا بری ده ځکه زوی ورته وایي ذلک خیر شهید د شهید ولې وایي شهید د عربۍ ژبې لفظ دی د دې معنا ګواه شهید معنا ده ګواه شهدا دا جمع د شهید ګواهان شهید یو ګواه او شهدا ګواهان دغه ټکي الله جل شانه بلار کې چې کوم سړی ځان ختم کی هغه ته شهید ولې وایي په دې وجه وایي چې یو سړی هغه حق ثابتوي په جبر باندې او د حق ثابت کو په مرګ باندې ځان سره ختم کو خدای ثابت کړي چې د الله دین حق دی د الله کلمه حق ده او د الله دین غالب دی او هغه داسې دی چې ما د هغې لپاره خپل سر ورکړو دغه بس ته چې انسان سره نور څه دي آخري سرمایه د انسان د دنیا په لحاظ سره هغه د هغه بدن دی ځان دی او دا شهید چې کوم دی نو خپل سر د الله لپاره ورکړي نو دی شهادت ګواهي ورکړي چې د الله دین حق دی ما د هغې لپاره سر ورکړو دغه وجه ده چې د میدان جنګ نه د دشمن په مقابله کې چې جنګ شروع شو فرار او تیښته دا ګناه کبیره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غټ ګناهونه شمیرلي په یو حدیث کې په هغې کې یو فرار د دشمن د مقابلې نه تیښته ځکه چې د ده په دې تیښتې سره د ده په دې کردار سره د ده په دې فعل سره دا الله جل شانه په دین باندې حرف راځي چې هغه کې جوړ څه چل دی ځکه دا سړی لاړ صحابه کرام حالات تاسو وګورئ موږ معمولون نه تاوان سره زمونږ خبرې هغه خطا شي زمونږ کردار ګډوډ شي زمونږ عقیده هغې کې تذبذب پیدا شي مالی تاوان سره د کور تاوان سره د ځمکې تاوان سره کاروبار سره شکوک و شبهات په دین کې پیدا شي صحابه کرام چې څومره به مرګ او جوړ لراله دومره به د هغې د دین په حق کې ګواهي هغه کلکېده او مضبوطېده او دا یو مشرک دا ګواهي ورکوي چې کله قیصر روم د ابو سفیان نه تپوس کوي چې دغه وخت کې هغه د کفر و شرک په حالت کې ابو سفیان هل يرتد منهم احد سخطة لدينه قال لا آیا څوک د ده په ملګرو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې
د دین سره د نفرت د وجه نه څوک برګشته شوی دی، مرتد شوی دی، دین یې پرېښی دی چې دا دین ټیک نه دی، به ده ووایي چې نه، دا لا دا مهر ثبت کوي څوک؟ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله نه او اجله صحابه نه، یو عام صحابي نه، بلکې دا دشمن مخالف کافر هغه وایي چې نه، تر اوسه پورې څوک په دې کې واپس شوی. حالانکه سختۍ چې څومره راځي سړی حیران شي د صحابو سیرت ته چې سره مخکې به هر څه ته لاړه. مصعب بن عمر رضی الله عنه واقع تاسو ولوسته چې سحر او ماښام قیمتي ترجمه کې د براد الله غبې لګو او روزانه به جوړه بدلوله او چې څه وخت شهید شو نو بیا دومره صادر نو یو صادر دومره نو کفن د پاره د سړي لپاره درې کپړې، یو لفافه، یو ازار، یو قمیص، دو صادرونه یو قمیص. هغه لپاره یو صادر دومره نو چې په هغې کې ټول بدن پټ شوی چې خپې به یې پټې کړي نو سر به یې څرګند شو، چې سر به یې پټ کړو نو پې به یې بربنډې شو او واقعه تاسو ته تېره شوي. بهرحال دې ته وایي ایمان. ایمان نه چې په میدان کې به د سړي پته ولګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وشو نو دې منافقینو یهودو مشاهدیان کړو. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغلو منبر باندې کېناست نو خطبه یې وی، یعنې صحابو ته یې خبرې کول غوښتل. نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق چې د منافقینو مشر د ده دا عادت و چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر کېناست نو دی به ودرېدو او ده به وی چې یا ایها الناس، ای خلکو، دا زمونږ په منځ کې پیغمبر دی حق او د ده مدد وکړئ او الله جل شانه تاسو ته دا عزت درکړی دی چې داسې پیغمبر یې درکې پیدا کړی دی، د ده مدد وکړئ. فانصروه واسمعوا له واطیعوا، د ده خبره په غور سره واورئ او د ده اطاعت کوئ چې څه ته وایي خبره یې منئ. د ده دا معمول د عبدالله ابن ابی ابن سلول، دی منافق، دا معمول. نو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد نه پس راغلو نو دغه هغه حسب معمول دی بیا پاسېدو او چې څنګه دا خبره کور نو صحابه جوړ ورلل او د کمیس نیونی ورته کېنه ستا حالت موږ په وخت کې ولیدو چې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښو سره د دریو کسانو واپس شو، دلته کې وایي چې د ده مدد کوئ او اطاعت یې کوئ. عمل یې هغه دی او قول یې دا دی، دې ته وایي نفاق چې د سړي عمل د هغه د قول مخالف وي. صحابه په دې پېژندو. حالانکه هغه منافق چې وو او د عبدالله ابن ابی ابن سلول کفر یې په زړه کې دننه وو او کافر او دا کافر بدترین طبقه د منافقین، لیکن عقیدتا منافق او یو عملی منافق ته لکه نن سبا مسلمانانو کې وسړی دروغ وایي، دوکه کوي، وعده خلافي کوي. نن سبا محدثین اهل علم حضرات وایي چې دا به هغه کافر منافق نه بولي او عمل او کردار یې د منافقینو دی. باقي الله جل شانه ته پته چې په زړه کې چې کله په ژبه باندې د ژبې نه داسې ټکي ظاهر شو چې هغه په کفر د نبی باندې دلالت کوي، نو په کفر کې رشک نشته. او چې کله په ژبه باندې الفاظ سم وي او کفر یې په زړه کې وي نو دا ته پته نشته. الله جل شانه خبیر دی، نو ته ورته نسبت نشي کولی تر څو پورې چې یو عمل یا قول د هغه د خولې نه یو ټکی داسې نه راوځي چې د هغه په کفر صحیح بواح باندې دلالت کوي. نو چې څنګه صحابه ونی ورته وایي چې کېنه وینا دې دا ده او عمل دې هغه دی چې په وخت کې موږ ولیدو، خلک ولیدو، نو دی جوړ خفه شو، د صفونو نه بهر شو او ځان سره لګیا دی وایي چې داسې ښکارېږي لکه ما بکواس کولو، غلطه خبره مې کوله. نو خبره خو دې ټیک وه، لیکن کلمة حق اريد بها الباطل، کله سړی خبره سمه وکړي او مقصد یې باطل وي نو الله جل جلاله خو پوهېږي. او کله کله الله پاک هوښیار خلک مسلمانان هم پوهېږي، بعضې کم عقل پکې راشي چې دی خو ښه خبره کوي، حالانکه د هغه عقیده، د هغه کردار، د هغه عمل د هغې خبرې پسې شاته دلیل کوي چې د خبرې مقصد یې دا نه دی بل څه غواړي. نن سبا طاغوت دغسې کوي چې هغه تاسو د چا په باره کې وایي چې دی خو ځان ته مسلمان وایي، ته د کافر څنګه وایي.
لکه د مرزا قادیانی مبارک ځان ته مسلمان وایي ته د کافر څنګه هغه چې مسلمان او هغه خو په بوزو کې وګوزي هغه چې کله تا خپل مذهب ته راوړی تا ته بیا پته ولګي چې دا هغه مذهب کې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څه د دین اسلام مبارک کې څه به پته لګي نو ساده لوح مسلمان دغه په خبرو کې راشي نو د سړي کردار شاته هغه د قتل پکار خبر به ټیک وي لیکن هغه بیماری او هغه روغ او هغه مرض هغه پیژندل پکار چې زړه زو کوی د پته نه ګرام نه په څه ته وو چې نه داسې نه ده داسې ده بیا دا کوئی بس خبره منل بیا په چاوي چې لاش رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ما په وړو کېنه او خبره ده کار دی غلط کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې بخنه د الله نه وړي نو دی وته وایي زمان بخنه نه ده پکار مغفرت مې نه ده پکار دغه چې خدای نه کافر هغه په مغفرت سکو بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هفتې په شپه د هفتې په ورځ باندې جنگ وشو د خالی ورځ وا او ټول ورځ په جنگ کې تیر شو او بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وزګار شو نو د اتوار په ماښام باندې پیغمبر علیه السلام مدینې ته راغی چې مدینې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمو صحابه او زخمیانو د هغې تفصیل تاسو ته تیر شو په تېره جمعه باندې چې زخمونو سره یې څه وکړل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جاسوسی تجسس د دشمن په حالاتو باندې خپل ځان آگاهی او خبرول دا ډېر تیز مسلمان ودني هغه ویښ په دې حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر صحابه استو چې په دشمن نظر ساتي چې ارادي سری نو کله چې کافر او مشرکین نو خود روان شول نو غیر وفا مقام ته ورسېدل نو ان تک پړاو چول او پراته دي ابو سفیان یې مشر دی نو کافر هم دی پکې نو ان ته پکې په خپل کې دا کافر یو بل سره ګونیږي او دی وایي چې عجیب کار خور شو مونږه څنګه مسلمانانو پرې ومنو میدان زموږ څنګه پلاس کې دی ځکه چې موږ په میدان کې مسلمانان پرې ول موږ درادو او په میدان کې مسلمانان پرې ول او دغه سیوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت په میدان کې صحابه باندې جنازې او د غي تدفین هغه کې لګیا او کافر لاړ میدان په موږ ډاله غټلې کافر خپل کې وایي چې دای موږ د میدان نه استه بس په دې کې ټول لښکر کې را خبره خبره شو چې زی شي لاړ او مدینه منوره باندې حمله کو مسلمانانو چې مان بوت دي او بس دا غي جړې وو بس دغه موقع ابو سفیان دا خبره خوښ شو د دې بل مشر د کافر دغه وخت صفوان ابن امیہ چې دا د امیہ ابن خلف زوی او پلار په بدر کې قتل شو هغه ابو سفیان ته وایي چې نه دا کارونه کې کوي مسلمانان چې کوم تازه دم دي په مدینه کې پراته نو هغه چې دا حالت لیدلې نو هغه په قهر وي او په غصه وي مشکل چې ته دا غي موږ ستړي هغه مخنیوي او هغه سره مقابله نشي خبر دای چې واپس راشي دغه وخت کې د مکی او کافر مشرک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په حالت د شرک تعلقات وو معبد خزاعی دا قبیله دا په مکه مکرمه کې یو قبیله او قبایل د ټول عرب بنو خزاعه د بنو خزاعه تعلقات په مکه کې د مسلمانانو سره وو نو د غي مشر معبد خزاعی د مکې نه روان شو تعزیت کبار را روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راتلو چې د مړو او د جوړلو چې زخمیان دي مړه دي د هغې تعزیت وسره وکړي ښه تعلق کله کله کافر داسې وي مسلمان سره تعلق ښي د کافر سره محبت نه دي ساتل پکار لیکن چې هغه تا سره کومه ښېګړه وکړي نو د هغې ښېګړې بدله د هغې نه اعلی ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې کول په ځان باندې احسان نه پرې بعضې سړی وایي زما ګاونډ پورې پلانکی دی ډنګری دی
یهودی دی، عیسائی دی، چوڑی دی، شیعه دی، قادیانی دی، ما کله کله دا راسته نه زیات خلل کنه نه دا تاسو مو کنه چې زه ورته ورکوم او کنه ورکوو دا غي نو ډېر ور چې هغه یو رقیبای پکړه تا کر راواسته نه تور کر دواسته چې هغه کر ټیپر راواسته نه تور کر وه واسته دا څه حقوق شي او چې ته پوهې چې په دې کې د څه ګنګړ کړي یا حرام نه به ماخله او چې کله دا غږه جایز طریقو سره د داغې نه وته اعلی شی واسطه بدلای بزان باندې وپړي دا څنګه وسره کو یوازې دې ته مکه نشه د بل قبله بل تم ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافر هدایا او علی غشي چا وته اسر استولې چا وته بچر راستولې چا وته وینځ راستولې چا وته غلام راستولې یو ځل حضرت بلال رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کله کله قرض ضرورت به شو قرض دا الله رسول له ګور دا دین اسلام دین لپاره نه چې ته دین قبول کې یا ته نه شګان کیږي د لپاره نه یا د تهجد او تسبیحات او نوافل له لپاره نه چې کله دا اختیار کړي نو به سرو په سټه کې نه او بیا نه لاندې ورو شو کوو خرڅوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بقرضون رشد القرضونه او د ذات لپاره نه د ځان لپاره نه د خپل اهل او عیال لپاره نه د بل لپاره ویرشته فقیر لپاره د مسکین لپاره د کونډ لپاره د رڼو لپاره د یتیمانو لپاره د دې لپاره ویرشته نو یو ځل قرض وانشتو حضرت یو یهودي حضرت بلال رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام مشهور صحابي ته وتوي شي فلان کی راشه زاد قرض دکو او قرض ورکو کریم صلی الله علیه وسلم ته راو په فلان کې رز بیره کې وتوي چې ټیک ده دا هغه نیټه نه اته ورځې مخکې هغه يهودي بلار پیریږي حضرت بلال رضی الله عنه د لارې په سنډه ملاقات وتوي چې او حبشي دا ته پته شته چې اته ورځې په پاتې دی باندې نیټه کې اته ورځې بس بدن قرض اخلم او دوی چې وتوي چې ځان تیار ساته او مان برابر کا او که شرط په فلان کی تاریخ باندې قرض را نه کو نو بیا به غلام جوړو څنګه مخکې غلام به بیا به غلام جوړو نو حضرت بلال رضی الله عنه غبروش صدا هو عیسی بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاړو دوی چې رسول الله تواسم الله رسولي او زما په کې ور خیر نشته ده زه وردا سي وکم چې په دا شپه وځو پټ شي زه پټېږم اوس زنه چرته ځان لري د کوم چې دا يهودي نه ونوي اصلي چې بیا مې د ایثار کې بیا خلاصې څنګه تاسو راوښته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس لاړو پټي شپه چې څنګه شپه تیرا کا پکور کې نو سحر په تیار کې اوزي چرپزي چې وته د موزون نه مخکې د اذان نه مخکې د موز نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد لاړو حضرت بلال وته چې بلال ته आवाज کوي نو دې په وته کې وشي اس کسرال رسول الله صلی الله علیه وسلم د غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه بلال رضی الله عنه ورانو چې څنګه راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې دا سلور خان د فدق بادشاہ راستولې دي هدیه ماته سلور خان د فدق بادشاہ کافرو او هدیه کې سلور خان راستولې او باغې د پاسه مال بردار خان سلور راست چې دا بوزه او هغه يهودي ته قرض ورک خلاص کړ حضرت بلال رضی الله عنه ډېر خوشاله شو چې لا هغه بوتل نو هغه يهودي ته خپل قرض ورکو قرض اخلاص او مال پاتې شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې چې بلال څنګه چلو شو چې یا رسول الله قرض او اخلاص کو او مال پاتې بشابه تقسیمول شروع او چې دا ختم شي بلال صاحب لګیا شو د سهار نه تر ماښامه پورې تقسیمې یې ویشي مستحقین ګوري ته ورکړي هغه ته ورکړي بیا راغلی چې رسول الله مال تقسیم کو به ختم شو نه وی چې تر څو پورې مال نه ختم کړي تر دې پورې زپور ته نظر تا ته ما ویل چې مال ختم کړ قرض د بل نه راغلی اور کې به ضرورت وي
داسې حضرت عبداللہ ابن عباس وی کانا اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا سخی نہیں گزرا، آپ کی حیات طیبہ میں آپ جیسا سخی کوئی نہیں تھا، آپ کے بعد کوئی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کیفیت اور اس کی تحقیق میں کوئی چلا جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے سخی۔ کانا اجود الناس، سب سے زیادہ سخی، او بیا رمضان کې د ټولو نه زیات سخي، نو ورته ویل چې څو پورې دا ختم کړي تر هغې پورې کور ته نه ځم، او دا جومات دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دی، کور ته نه ځم، شپه په جومات کې تېره کړې، تا ته معلوم ویلې چې دا ختم، چې سهار شو ټوله شپه بیا بلال صاحب ګرځېدو په خلکو پسې، نو چې کله یې غمان ختم کړو یا رسول الله ختم شو، بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور دی. نو دا د فدق یو کافر د فدق سردار د هغې بادشاه فدق علاقه وه، هغه په هدیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفات راځي مال بردار، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا قبول کړي، لیکن فرمایي چې محبت به نه کوي، الله جل شانه قرآن کریم کې فرمایي د کافر سره محبت نه، کافر سره چې د همدردۍ مستحق وي او وګورې نهر دی همدردي ورسره وکړي، خوراک یې وکړو، څښاک یې وکړو، بربنډې جامې ورته ورکړه، محبت به ورسره کړي، دوستي به ورسره کړي. نن سبا دا ړومبی کار نه کېږي، دوستي ورسره کېږي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم جاسوسان صحابه چې تجسس یې وکړو لاړل چې یا رسول الله په روحا کې، روحا مقام د مدینې منورې تقریبا 70 کیلومتر دی او یا کیلومتر، ډېرو حضراتو به چې دې پینډ کې څوک تللي حج عمرې ته لیدلی وي، مونږ اوس تللي ملګرو سره روحا ته تللي او په دې باندې د انبیاو ګذر شوی دی، هلته کې کوی دی د انبیاو بس کله هغې نه ثابت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میدان کې چې کله تګ راتګ و مکې ته یا د مکې نه واپسې به آرام به کوه، نو دا کافر مشرکین به یو وسیع وادي د کلاو میدان دی، هغې کې مشرکین دا مشوره کوله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم کسان ستوري وایي خبر یې وکړ چې یا رسول الله داسې مشوره کړي، او په تیزو رسولو باندې مدینې ته د اتوار شپه ده او د اتوار په هم شپه باندې خبرې وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله چې هغوی خو بیا په حمله په مدینه باندې چړهایي کوي، حمله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ ته راوتو، دا خبر لاړو ورسېدو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لمونځ نه پس شیخینو سره مشوره وکړه، ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه، ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې چا سره مشوره کوي دا به څومره لوی مقام او لوړې مرتبې خواندان نن سبا روافض وایي چې دا فلاني ډینګي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لاس کې په لوی وی چې دا زما وزیران دي، دا زما وزیران دي، او دغه څه موږ په قبر نه پاسو، قدغه څه د قبر نه پاسو جنت وسره ختم دي ګور. نو بیا په خلکو باندې سترګې پټې کله کله سړی حیران شي، په هدایت د الله په لاس کې، الله جل شانه دې زمونږ په هدایت باندې لري، موږ د هدایت د سمې لارې نصیب کړي، الله پاک ولې سمې لارې نه اړوي. دا انسان ډېر هوښیار، لیکن کله د دنیا په لالچ کې، کله د پارټۍ په لالچ کې، کله د قائد او لیډر په لالچ کې دی په اوتو سچي اوتو کفریات او شرکیات لغلې نه وګس، جماعتي تعصب، قائدانه تعصب، د قوم تعصب، د کلي تعصب، د هغې د وجې نه دی البتې شروع. بهرحال دا دواړې راوستل ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کوله چې دغسې حالت دی څه ابوبکر صدیق صاحب هم زخمي دی، حضرت عمر رضی الله عنه زخمي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زخمي دی. نو دا دواړه حضرات ورته وایي چې یا رسول الله فوراً ورپسې تلل پکار، زمونږ د ملګرو په شان وی نو یې وایي چې نه زمونږ حالت ته وګوره. دا بعضې سړی نن سبا دعوه کوي چې کاش د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ټیک دا ارمان ډېر ښه دی، په دې زړه نه تپوس کوي چې ته رښتیا وایې که دروغ. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وی او دې حالت کې تا ته ویلی چې زه چې ځو دلته خو معمولي سختي دپاره نشي ټینګېدی،
معمولی تکلیف نشي برداشت کول چې چرته کې پکې نه نو هلته کې شپه نشي کولی چې د پکور د لاندې او چې د ایسي د وخت تېرې پکور کې نشي ایسي نه هلته کې شپه نشي کولی هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دی هلته خدا حالت چې ام المؤمنین چې د صدیق اکبر لور ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده په سفر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تللی ده بخپې مې په اسخر وخو کې نه نهستې وې ما وې چې د مار لړم مې وچي خپشي و په یو موقع باندې د خپل ځان نو هغه داسې په وخو کې وپراتو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله دشمن پسې فورا تل پکار دي دا بلاس مو ورکو چې غیر راشي په مدینه باندې حمله وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته وایي چې مدینه کې څوک وګرځي اعلان د لوډ سپیکر خونو چې زئی او هغه کسان ما سره دي چې کوم کسان ما سره په وخت کې شریک صحابه کرام راجم شو د موقع باندې بعض حضرات وایي چې یا کسان وسره دي حالانکه په احد کې خو 900 کسان ویسا غشتي او هغه کې او یا کسان شهیدان شون او یا کم او وسو پاتې نو آیا دا ټول تلو او یا نو جواب دا دی چې اول هغه صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او یا کسان روان شول او ورپسې نور تیارېدل او وتل لخر شو نو ټول کسان چې کوم په احد کې شریک نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان شول زخمونه پټۍ لګولې دي چا غړ زخمونه دي چا واړه او ټکورونه ورکړي او ټاټونه پکې لګولې دي پکې نه نېستي په دې حالت کې روان شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه واقع تاسو په تیر جمعه بیان شوی و چې هغه په وخت کې نو شریک د بلار د وجه نه بلار ورته چې بچی نه بدلی و چې یا رسول الله زه خپل خويند د پاتې کړم بلار نه خويند دي چې دې زنانو سره څوک نشته پاتې شي نو ماته یا رسول الله اجازه راکړه چې لاړ هغه ته اجازه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه روان شو معبد خزاعی چې د چا تذکره ما تاسو وک او د مراسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کو د تعزیت تبار ورو دین معلومه شو چې کافر تاسو ته تعزیت تراتلی شي کافر تاسو ته تعزیت تراتلی شي او تر کافر تعزیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې ثبوت نشته لیکن کافر راغله نشاړای ما د زمو په ولادت کې هندوان باندې کېدل نو زمو عمر حکم به ما ته والد سه وی چې هندو برال وجري تا چې مړې بشوي نو په وجره کې بکې ناستو او د الله سبحانه سي عاجزۍ سره بکې ناستو دا لاسونه به په دې زنګونو داسې ټپ کل بیا مې چې دعا وکړي خپل به لاسونه دلته یو مسلمانانو بل څه چې کړ هغه دعا نه کول نو هندو داسې کول مسلمانانو برس به چې دعا وکړي نو ته دعا واستیا نه واستو په مسلمان ته صلی الله علیه وسلم معبد خزاعی دغه سلسله کې مدینه منورې ته روان چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د مدینه نه حمراء الاسد نو میره د مدینه منورې د میل په حساب سره اته میل لري کیلومتر تقریبا 11 کیلومتر جوړي حمراء الاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخر حال تر رسیدل او روحا د مدینه منورې نه او 1 کیلومتر لري دا وخت کې معبد خزاعی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو تعزیت وکړو وایي چې تاسو په افغان داسې خپای ولکه ما خپل افغان شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دعایه کلمات او الفاظ هم وې او بیا درته چې کله واپس شو نو روحات ورسېدو نو ابو سفیان او لخر الى آل تکیری مشوره کوله نو په دې ششو پن کې خلاف شو حمله وکړه دیلارو نو ابو سفیان وی چپ شي فیصله وسکو دا سړی رالو نو هغه مشرکو هغه ته پته و چې دا کافر نو وته وی دنه تاسو کو چې دې سوي ته وی چې څه خبر دی وروړي ما وراک شاته تاسو خبر دی مدینه کې څه حالت دی نو ته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عظیم لخر را روان کړی دی په لار کې دی ما پرې په پلان کې ځي او پکې د اوس او د خزرج نور کسان زګین چې غي په جنگ کې نو صرف حضرت جابر بن عبد الله بګ نوې سره هغه وسره شامل کړه او کافر په خاص سره نشي وې دې کسان په کې ولیدل او هغه سردي د زخمونو او د مړو د وجنه صح په قهر او غوسني او چې راشي بیا به ټول چې تاسو سره سکي او که شری زما خپل رايدار چې فورا دلته نزي او روان نشوي نو کې دې شي چې لږ وخت پس تاسو د غي د خانو
سټونه تاسو ته ښکاره شي، یعنې نږدې ولاړ وي. چې دا یې ورته وویل نو ابو سفیان وویل چې ځئ، بس روان شو. هلته مې یو سړي ته سوال جواب ورکړو چې مدینې منورې ته لاړ شو، په هغې باندې رو وغورځو. په هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمراء الاسد کې پاتې شو. واپسې اطلاع راغله پیغمبر علیه السلام ته چې دغسې کار وشو، مشرکین روان شول مکې ته، واپس نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې یو کار دا وشو چې یو شاعر په مکه کې ابو عزه دا غنوم د باشار وي. هغه زمانه کې شاعري ډېره زیاته وه، کهانت ډېر زیات و، سحر ډېر زیات و. نو دا ابو عزه شاعر د کافرو نه پاتې شوی و، حمراء الاسد میدان کې د صحابه الله ته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د قتل امر وکړو. او د هغې کیسه داسې وه چې د احد په جنګ کې چې کوم قیدیان د مسلمانانو لاسته راغلي وو د کافرو، د هغې تذکره تاسو ته مخکې شوي وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د چا نه فدیه واخیسته پرېښول، او څوک یې په بله وجه باندې پرېښول، مختلف کارونه یې ترې واخیستل، فواید یې ترلاسه کړل، بیا یې پرېښول. او په هغې کسانو کې دی داسې کس و ابو عزه شاعر چې ده ورته وویل چې ما سره خو شته دم نه، او صاحب په وطن کې میلیونه میلیونه خو ښځې دي، سړی څوک نشته، زوی مې نشته دی، نو ما پرېږده د هغې د خاطره چې غلونو ته ځان ورسوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر مهربان رحمت للعالمین دی. نو په دې کافر باندې ترس راغلو د هغې زنانه د وجه نه، ورته ویلې چې ټیک ده، خو په یو شرط یې پرېږدم، هغه شرط دا چې آینده به زموږ سره جنګېږي نه، جنګ ته به نه راځي. د چا پارټي د مشرکینو کافرو بدرنې نه دوه، او درېیم دا چې چا ته به د جنګ زموږ خلاف د جنګ دعوت نه ورکړي چې لاړ شه فلانکي ته لاړ شه فلانکي ته لاړ شه. دا کارونه به نه کوي، په دې شرط یې پرېږدم. هغه ورته بلکل واده ده سره دی پرېښود. دی بیا په دې جنګ کې په احد کې بیا راغلی، او دی چې کوم بیا نو بیا د کافرو سره واپس روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې یا الله دا ابو عزه په لاس راکړي، دغه کس په لاس راکړي. ډېره خلاف ورزي غټه کړې ده دې په لاس. اتفاقي خبره وه چې په حمراء الاسد ځای کې چې مشرکین کله دمه په دمه بتلل لښکر، مشرکینو دلته پړاو اچولی نو دی چې نه اوده پاتې شوی و، نو هغوی ټول تلي و، دی اوده پروت. د صحابه راغلل ویې کتل یو طرف ته اوده پروت نو دوی نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل، پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ګوره ته هغه سړی چې مسلمانانو په بدر کې ونیوې، بیا ته قید شوې، بیا تا ما ته مینت وکړو، د لوڼو د خاطره ته ما پرېښې، او ته بیا دی ورته وایي چې لوڼه مې دې پرېږدې، نو بیا ونه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا يبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وفي روایت لا يلسع المؤمن، مؤمن د یو سوري نه دوه ځله نشي چلی کېږي. مطلب دا دی، د دې مطلب دا نه دی چې یو ځل به خامخا شي چلی کېږي، نه، د دې مطلب دا دی چې مؤمن دوکه نه خوري، هغه محتاط وي، هغه غور او فکر کوي. یو ځل دې دوکه راکړي د بیا دوکه نشي راکولی. مخکې هم تا داسې ویلي اوس. او بیا حضرت علی رضی الله عنه یا حضرت زید بن ثابت یا عاصم رضی الله عنه دوی ته وویل چې سره ته پرې کوي، نو سره پرې. نو به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک مشهور حدیث دی. مؤمن سړی ساده ني، دلته کې کافر د امریکې او یا بل یو یهودي عیسائی په دې ملک کې جرایم ارتکاب وکړي، او بیا چې کوم دی مینځواري ورته تنوشي، مینځواري څه دباو کې واچوي نو مري. حالانکې د دنیا غټ مجرم دی، د هغې نه په سلمه برخه معمولي جرم که هغه ملک مسلمان کې په اشتباه او په شبهه باندې قتلوي او وژني یې پرېږدي، او دلته کې غټ مجرم هغه پرېږدي، او بیا په سبا هغه کار وشي بیا یې پرېږدي، بیا څه وخت پس هغسې کار وشي بیا یې پرېږدي. دا عجیبه ده چې
الله جل شانه سر سترګې درکړي دي، مازغې درکړي دي، ستا ملک ته نقصان رسوي او مسلمانانو ته نقصان رسوي، د دې باشندګانو ته نقصان رسوي، قتل کړي دي، وجلي دي، او بیا چې کوم ته هغه حواله کوي هغه کس واپس کوي چې په امن کې دی لاړ شي او ځان سره یې ساري نه ستا په ملک کې جرم کړی دی، قانون په باندې ستا ملک چلول پکار دی، ځکه چې کوم ملک کې جرم کړی دی په هغه ځای کې. یوسف علیه السلام کله چې کله مصر ته راغلل، مصر ته نو چې کله کاسا د هغې په سامان کې پیدا شوه، نو یوسف علیه السلام د خپل ملک د قانون مطابق خپل رور بنیامین ایثار کړی. تاسو ته پته ده د خپل حالانکې د کنعان او د شام قانون دا نه دا د مصر قانون او قانون دا و چې وی کاسه د چا په بار کې راووته هغه سړی به موږ ایثارو، بل نه. نو چې کوم ځای کې مجرم جرم کې جرایم پیشه افراد د هغه ملک قانون په هغې باندې ډګري جاري کوي او په هغې به حکم او سزا ښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن پاک کې الله جل شانه فرمایي دا اهل کتاب که تا سره راشي نو ستا خوښه ده که ته د دوی په منځ کې د سره فیصله کوې نه، او دا هغه کسان چې د هغې خپل قسم قضا شوي مسلمانانو سره تعلق ني او که کېږي د خپل کتاب مطابق به فیصله کوي، د هغې د کتاب مطابق نه، او ته دلته نه سړی یاست د هغې قانون ته واته باندې فیصله کوي، نو هلته خو د هغه خپل یار دی، هغه ځان سره ایثار کوي چې څوک یې دښمن دی نو هغه په معمولي شوبه باندې ووژني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل رحمت للعالمین. بعض خلک د دې ټکي معنا غلطه بیانوي، د کافر په باره کې هم داخلي چې پیغمبر علیه السلام خو کافر او جرایم پیشه نه، داسې نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې دین ته چا نقصان رسولی دی، ملت اسلامی ته چا نقصان رسولی دی، او د اسلامي حکومت ته چا نقصان رسولی دی، او د قانون دین اسلام باندې حرف راغلی دی، هغه ځای کې هغه مجرم چې کوم دی نو کفر کردار ته رسولی او د ده سر دا ړومبی کس دی د تاریخ په کتابونو کې لیکلي دي چې د ده ابو عزا کافر کپری او سر هغه په نیزه کې داسې ډومبه مدینې د صحابه وراړه، د دې نه مخکې داسې نه وشي. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې ستا په ملک کې کوم یو کافر او مجرم جوړ وکړي، دلته یې قتل وکړو، دلته یې بل څه، دلته یې دین ته نقصان ورسولو، دلته یې مسلمانانو ته نقصان ورسولو. ته د خپل قانون مطابق ستا قانون شوی دین اسلام زموږ اسلامي حکومت دی، هغه څه فیصله کوي په هغې باندې، هغه فیصله کوي باندې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حمراء الاسد ته تلو د احد نه پس یو بل کافر دی معاویه ابن مغیره، دا هغه نوم دی، دا د عبدالملک ابن مروان نیکه دی، د مور پلار دی. عبدالملک ابن مروان علما ناست دي، د بخاري د سیاستو راوي دی، خو نور خلک ته نه روایت نه اخلي، امام بخاري ته اخلي چې کله بل راوي سره یو ځای شي هلته یې اخلي، هسې یوازې ته نه اخلي. کله مسور ابن محمد رضی الله عنه سره یو ځای شي روایت یې اخلي، کله بل صحابي یوازې ته نه اخلي. حالانکې حکومت هم کړی دا د معاویه ابن مغیره نوسی دی، د لور زوی دی، او دا معاویه ابن مغیره د ده نیکه دی، د مور پلار دی. دی د احد نه پس د څه چل وکړو، دا د کافرو سره کافر دی، د احد نه پس مدینې منورې ته راغلو، راوتښتېد. او چې کله مدینې منورې ته راغلو نو د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه سره یې رشته وه، د تره زوی دی. نو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه کور ته راغلو، ولې وټکول. نو بیبي ورته وکړه حضرت عثمان رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام لور بیبي وه ام کلثوم رضی الله عنها، ورته وایي چې څوک یې دغه وخت کې د پردې احکام لا هم نازل شوي ښه وایي زه فلان کې یم، د حضرت عثمان د تره زوی یم، وایي هغه په کور کې نشته، وایي چې ما ته زر چې کوم دی نو پناه راکړه او هغه په ما باندې اوښ خرڅ کړی او زه هغه ته پیسې ورکوم، دروغ یم، زه هغه ته پیسې ورکوم، د هغه د راتلو انتظار کوم او څوک واستو چې هغه راشي. حضرت عثمان رضی الله عنه پسې اطلاع لاړه او دی چې ته پناه یې ورته ورکړې ده تر هغې پورې حضرت عثمان ابن عفان چې څنګه کور ته رالو، ام کلثوم رضی الله عنها ورته فرمایي چې دا فلانکی دی هغه ځای کې چې څنګه یې وکتو. حضرت عثمان ابن عفان ورته وایي چې زه دې غرق کړم، ځان دې غرق. مطلب دا دی چې ته خو کافر یې، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې اوس جنګ کړی دی او هغوی ته دومره زخمونه رسېدلي، مرګ ژوبله شوي د تا خو نه پرېږدي او ما ته هم سزا راکړي ستا په وجه، ځکه چې که زما په کور کې وایي چې دی ځان سره څنګه ساتل.
هغه ته نیت وتوی من د کوم چې ما ته پناه راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم من ځواني او د شروع حضرت عثمان رضی الله عنه باندې ترس رالو بهر ووتو چې پناه وغواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وخت اعلان کوي چې اے خلکو معاویه بن مغیره چې چرته وی ګورې مدینه کې پناه غوښتي دی چا کرے پناه غوښتي چې چرته وی نو روي دي چې یو ما زه غیر د چې دا وره دلته چې دا واجبہ او دا خطرناک اعلان دی په دې کې خلق ورپسې شو د حضرت عثمان سے پکور کې پیدا دلته نه وو آل حضرت عثمان رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسول وی یا رسول الله دبانې یو حکم صادر کول نو وړاندې تاسو ته یو عرض هغه دا چې د ماته مینت کړې مانه بنا واستي دا نو د اوس مقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمان چې ټیک دا درې ورځې ته مهلت ته درې ورځې ته بدن نه دلته نوځي او که چې درې ورځې پس د ماده ته مدینه کې وکړه نو بیا بدل پرې نو دا شپ باندې هغه سات پرې خدای له څه د بار راغله د په دې باندې راغله چې د مدینه دنه احوال اخبار د مسلمانانو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخالفت کې کافر دورسه او د دې حالات نظام خبره په جنگ کې مؤثر شي اغستا کلک جاسوسی ده د دشمن په حال باندې ځان خبره بس چې دشمن ته شکست ورکړي پاغه کې انتهایی مؤثر شي اغستا کلک جاسوسی یو جاسوس چې مضبوط وي چې هغه د دشمن حالات راړي په وخت باندې وزره ده راځي او د دشمن د ختمولو لپاره مؤثر شي دا غره سره او طلب هغه ختمول دي هغه باندې دروه چپلای روانه چپلای وته وایرسه هغه کې خوراک ته هغه کې وردی ده هغه کې وسله ده هغه کې هر څه دي کافر ته افغانستان ته چې کومه د بهر ناراضي تر دې پورې مې اوریدلې چې د افغانستان د خلکو خوراک نه خوري ارزه نو دار سره نو دا سيزونه چې په لاره کې کله یو څو کس افراد هغه کې نو داسې بلایي وته منقطع کې ختمه کې باس دا خلک پټه پوکي مسلمان دی چې هغه ایمانی قوت سره لږتن د سره جنگي لیکن کافر چې دا ووري چې سپلای بند شو بس د کې نه باس نفسیاتی طور سره د مرشي معطل شي لاس بیکار نشي کوله جوړې شي دا دوه انتهایی هغه ابتدایي شی دا د جنگ دوران کې راکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جاسوسي کوله مدینه کې کول وسته پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې درې ورځې دنه نوځه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دلته حمراء ولست روان شو چې دا کوم واقعا ما تاسو ته بیان پیغمبر علیه السلام چې د آلته نو واپس راغلو د مدینه کې دغه وخت د دلته نو وته روان او دا ورسلورم او مولته ورته درې ورځې ځکه چې پیغمبر علیه السلام حمراء ولست میدان کې درې ورځې تیرې کړې دا سلورم ورځ چې څنګه او صحابه ورپسې صحابه قتل ویشتو بابا نیو دا شی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د احد نفس فوراً په زخمی حالت کې دشمن مقابله ته وته قرآن کریم کې الله جل شانه د دې حضرات تعریف الذين استجابوا لله والرسول وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچی للذین اتقوا للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم ان متقی لوگوں کے لیے اور ان محسنین کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر کوم کسانو چې زخمی حالت کې د الله او د الله د رسول اتباع وکړه د نیکانو خلقو ته احسن او د متقیانو ته اتقوا دا لوړ سیږي الله پاک استعمال کړی دین معلومه شوه چې الله جل جلاله د چا په باره کې وایي چې دا سړی متقی دی او دا سړی محسن دی نه دا د تقوا د احسان سند هغه ملاو او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي والله يحب المحسنين الله جل شانه محسنان خوښي چې احسان کیفیت سره څوک متصف
احسانی کیفیت حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بیان کړی ان تعبد الله ان تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان دا دی چې ته خپل رب پروردگار بندګي داسې کې لکه چې تی ویني کني نو تا خو غویني. او دې صحابه ته چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ځخمي حالت کې لاغل الله پاک فرمایي چې دا متقیان دي او دا محسنین. دا بشارت الله جل شانه ورکړي. نو زموږ ژوند په دنیا کې چې انسان سلوک کې نه د بالا سشتال تا او چې سې نه کړي دا مې په تیار باندې دا ګران. حسب الذين امس حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. آیا تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل شئ او تر اوسه پورې پتا سو کې الله جل شانه پیژندلني چې خاص مؤمن څوک دی منافق څوک دی. الله جل شانه بلار کې جهاد کوونکي څوک دی مجاهد او دا غیر څوک دی. یعنی الله جل شانه استاسو د امتحان استاسو د تقوا استاسو د اسلام استاسو د عمل او کردار استاسو د اخلاق او صفات او امتحان نه رشته بلتون درګنی راغلی او بیا تاسو وایي جنت ته لاړ شئ. تاسو نو نن ته الله جل شانه ډیر آسان کړی. په دې وخت کې یاد ساتئ په دې وخت کې کچري لږ مهنت هم سره کوي د دین لپاره. لږ مهنت نه مراد دا نه ده چې نن دین باندې عمل کوي دین باندې نه کوي. دا دې مراد ده چې هغه مشقتونه او تکالیف په نن راغلي په صحابه سره دا به سلام برکت ده کوم برکت چې وي دا الله جل شانه مدد بالکل ښکاري. نن سره په دې دور کې هم د کافر سره چې څوک جنگي الله جل شانه طرف نصرت غیبی هغه مشاهده شوی. الله جل شانه دې موږ ته عمل توفیق راکړي. د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت طیبه الله تعالی موږ روان کړي. واخر دعوانا